ابلو زماته یو کس ویلو تپوسه د مسلې وکړو دا سوال غالبا ډیر زیات ایمانه دو درې کسانو وکړو یو کسران تپوسو کو چې په دې قربانو په دې ورځو کې دا په لکونو نو بلکې په کروڑاو خلک دا قربانیان کوي یو دا غواګان یو دا بيزي یو دا وخان او دا چيلي او دا سلالي او په یو کور کې 15 کسان او شپږ کسان قربانیان کوي نو خنه دا چې دا په کلی کې دوه درې کسان قرباني وکي په کلی کې خو چې یو غم الاله شي د کلیوالو درسيږي کنه نو په کلی کې چې 50 کسان دي 40 کسان ویږي قرباني کوي نو د سکار دی وکي چې یو کس دوه کسان دي قرباني وکي او باقي پیسې دراوالي په دې هسپتال جوړ کی په دې سکول جوړ کی په دې جماعت جوړ کی د یتیمانو لور کی د دې باره کې استاد څه خیال لري یره ناشنا خبره ده کمن دومره خشلو کنه او زمنګ دومره پازیټیو سوچ جوړ شو چر دا فزول خرچیانی پر خودل غواړي نو بیا خو شروع د واده نه پکار دی چې په دی واده کې دا مخرچي کو چې دا ول کنټرول کومنګا ځکه دا پیسې په دی واده چې کم لګوما دا په کلیک بیتی معنی ولګوما دا سوچ من کړی دی چرته نه په واده و پیسې لګوم لس لکنو شل لکنو دیش لکه لګوما او غریب باندې په واده کې پرېدم نو ما کله کله سړی په غریبانو پابندي ولګی لکه دا حمل معنی دی وی ای پیز دی دلته مرزا غریب سړی راتلم نشي نو الته ولې فزول خرچای نه پرې دی یا دا چې دا د ازادي دا ورځ د 14 اگست داخله تاسو کدی دا جنکې ولکان په دې مخونو باندې بدا پټي جوړي او دا د 14 اگست ورځ دا او دا غي د پاره ټول شپه تشبازیان کوي او دا په لکاو په کروڑو پیسې دا بربادي الته دا تاسو نه کوي چې دا پیسې زلک سیب کما او دا په جماعت کې ولګوم او زبا د سیو کما چې دا به غریب له پټرول وړوي سما دا د کمونیزم او دارنګ د سوشلیزم او د لیبرالیزم او د ایتیزم او د لادینو خلکو کار دی په دې فیسبوکونو دا خبر ډېر چړيږي چې جمعه ته سیمټو بوجي وړي او دا غي په زید غریب کور کوړو وېسا دا ډېر زیاته خي جمعه ته موړه او ته چې عمرونو دا چکر لګي او حجونو لذي د دې په زی باندې دا پیسې په غریبانو باندې تقسیم کړو دا خبره ته ولې نه کې چې جمعه ته سیمټ وېسا او غریب لم بوجي وېسا عمره موکا او دارنګ غریب سره تعاون موکا کم سړی چې حج عمره کولې شي هغه زکات هم ورکولې شي هر سړی عمره او حج نشي کولای دا زمنګ په ذهن کې دا د بيدنی او تصور پروت دی او دا بوایو چې دا خو ډېر زیاته دی او دا پیسې چې ته فاونډیشن لور کول پکار دی چې په دې د یتیمانو د غریبانو د سکول او د تعلیم او د صحت خیال وساتو نه دا غیزان له خیال وساته او د دې ځان له خیال وساته دا ولې دا سلوجه دا خبره سو کوي چې زمنګ د واده سره مینشتا د بچی د سنتو سره مینشتا دا غي د حقیقي سره مینشتا دا غي د خیرات سره مینشتا دا غي د واده سره مینشتا د 14 اگست مونږ ته یاد دی دغه شان د خپل مذهبي تهوارات مونږ ته یاد دي او چې په کوم شی باندې د الله سره تعلق جوړیږي او الله ته مونږ نزدیکیږو هغه شی مونږ ته فضل خرچ ښکار کیږي دا ولې ځکه زمونږ د الله سره تعلق نه دی برابر د الله سره قرب زمونږ نشته په دیو جبانه دا مونږ چې د زرګونو په تعداد کې او د کروڑو په تعداد کې او د اربونو په تعداد کې انسانان لګیا دي ادا قربانیان کوي دا فضل کې یو جوش ته جوش دا فضل کې یو جذبه ده چې کوم الله مال را کړی دی او کوم الله ته دا سجده لګوم او دا تندې او ته بسمک دمه نن راته وای چې په 10 تاریخ باندې دا مال راواله او دا حلال کا ویني ته توي کنو دې تم زه تیار یم د الله لپاره د قرباني کوما دې ته ویل کېږي مسلمانی میری زندگی کے مطلب میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی دې ته ویل کېږي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین دغه ته ویل کېږي تعلق خدا او د الله سره تعلق د الله تعلق دغه ته ویل کېږي jihad په ټیم کې jihad منځ په ټیم کې منځ قرباني په ټیم کې قرباني روزه په ټیم کې روزه او د حج په ټیم کې حج دا الله چې بچا باندې رحمت الله دې الحمد باندې دا سوال ذهن ته مرا والا چرا دا پیسې یتیم لورکا او دا پیسې چې ته کونډه لورکا او په دې پیسو باندې سکول جوړ کا او په دې پیسو باندې جماعت جوړ کا او دا مال علاوه نجدام وکاو دام وک دواړه کارونه وکا جماعت تم سیمټو بوجي راوړه او د غریب کور ته ورجو بوجي وسنه دواړه کارونه به وکي لہذا دا د دې ورځو څخه خصوصي بعضی